أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. سورة المؤمنون مخی د سورة الحج آخر کے اللہ وی اصول الفلاح بیان کړي وو چې هغه سلور امور وو چې کدا تاسو وکړل نو تاسو تبا فلاح ملاویږي. نو د دې صورت په ابتدا کې د فلاح د کارونو تشریح کړي ده. وی قد افلح المؤمنون او مخ کې بیا اسباب د فلاح بیان کړي، امور د فلاح. گویا رب دا شو چې مخ کې صورت کې د فلاح اعلان وو، نو په دې صورت کې داغي بشارت ده چې چا د فلاح دا کارونه وکړل نو دې کامیاب شو. ذکر د صورت دعوه دا بیان اصول الفلاح. خلاصہ د صورت دا دا چې په صورت کې مقصد د صورت دا ده چې قد افلح المؤمنون او په آخر کې وی ولا یفلح الکافرون. فلاح مومنانو ته ملاویږي او کافر چې ده هغه ته فلاح نه حاصلېږي. فلاح مومن کامیاب ده او کافر ناکام ده. بیا په صورت کې فلاح دار و مدار په ایمان باندې ایښی ده چې قد افلح المؤمنون. مومنانو تا فلاح ذکا حاصل دا چې دوی سکا ایمان دے. نو صورت کې سوارلس علامات د ایمان ذکر کړي دي چې هغې ته مونږه اسباب او امور د فلاح واو. س اوه شروع صورت کې او س بیا درمیان کې. حجوم کې ما درته وویلې چې د فلاح دار و مدار په ایمان باندې ایښی دی. نو ایمان څه ته ویل کېږي چې الله یو منل او الله ته د پیشګي عقیده ساتل. نو دا ایمان متضمن دی دو عقیدو لا چې توحید دی او آخرت دی. نو لہذا دې سره سره بصورت کې د توحید د پارا عقلی دلیلونه ذکر کړي 12 چې دغه 12 عقلی دلیلونه د توحید اثبات د پارم دي او د قیامت د وقوع ثابتولو د پارم دي. او څه تذکرہ پکې د رسولانو کوي الله. لہذا د شپږو انبیاء تذکرہ به پکې کیږي. آخر صورت کے ہر انسان تا متوجہ کئی کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا. ستاسو دا گمان او سوچ غلط دے کہ مونگا بیکار پیدایو او دا مونگ نبا حس تپوس نکیگی. نا تاسو نبا دا ہر سا تپوس کیگی او دا تپوس دا پارا بتاسو اللہ تا پیش کی گئی. نو دا صورت خلاصہ دا قد افلح المؤمنون. یقیناً کامیاب شل المؤمنون ایمان والا. ایمان والا کامیاب ذکا شل چې پاغی کی ایمان دے. وجہ او علت د فلاح دا غی ایمان دے. او فلاح کی د فلاح په مفهوم کې دو خبرې دي. یو مطلوب موندل او دویم چې د سنا یرا محسوس کئ نو د هغې نه بچ کېدل.
الظفر بالمطلوب او النجات من المرهوب قد افلح المؤمنون یقینا مومنان د ایمان د وجنا کامیاب شول سچے دا غی مطلب و نو آغای حاصل کو پا دنیا کے یعنی دا اللہ رضا او د سنا چی یریدل نو اغینا اللہ محفوظ و ساتل یعنی د شیطان تابدارینا الذین هم فی صلاتهم خاشعون د دیدیا نوس علامات د ایمان ذکر کئی چی دیتا اسباب د فلاح ویلکیگی علامات ایمان علاماتو کنا اول علامت دا بیانی الذین هم فی صلاتهم خاشعون دا هغه خلق دے چی دوی پخبل مز کے خاشعون عجزی کون کی دی خشوع پا بدن کے والبصر والصوت دا خشوع تعلق ظاہر سر دے دوی پخبل مز کے خاشعون خشوع کون کی دی خشوع مانا دا چی دا دی نظر دا سیدی پا دیاباندی وی ظاہری آدھا چی دی دا ساکن وی فضل لاتھنا او حرکتنا نکی اخبل مزنو کے او نظر آخوا دیخوا نگردی بلکہ دا سیدی پا دیاباندی بالکل اغیدیا کی ساری الذین هم فی صلاتهم خاشعون عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی ویاید تاستا خبر در کم چی اول کم شیبہ دی امت نو چتی گی نو وی آو یا دی بیورتوویلی چی دا خشوع دا پا موز کے اول چی دی امت نو چتی کی کم شے نو آغا دا موز خشوع دا تب وی یو جماعت للارشے جماعت با دا موز گزارو نا ڈکوی خفلا ترا فیہ رجلا خاشعا خشوع والا سڑے با پکی یوم نیچ آگے اخپل موز متوجی وی بیا خشوع ستوائی لگا ما در تویلی موز تا متوجی کی دل لگا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وَمَنْ عَرَفَ مَنْ عَلَى يَمِينِهِ وَمَنْ عَلَى شِمَالِهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ مُتَعَمِّدًا فَلَا صَلَاةَ لَهُ من موز کی چیو سڑے دینم خبر دے چی داخی طرف ترا تھگا فلانے راگے بل طرف تدار آگے نہ موز پا حالت کے نہ گویا د موز کی خشوع نشتا دے موز دن دے متوجہ نہ خشوع ولو ساعتن دا پا موز کی ضروری دا چے انسان دے اخبل موز دا متوجہ وی چے زوز دا موز پا کم روکن کے مصروف ما زب جبہ باندے کم حصہ تلاوت کوما یا پا جبہ باندے کم اذکار آغواما ذکر علماء فرمائی اسباب الخشوع کے یو خدا دا چے انسان چے سوائی چے باغی مطلب ماندان پوئی کی نو دی سرم موز کی خشوع پیدا کی گی او کم مطلب وہی نہ پوئی گی نو دے دا الفاظ تا دھیان ور کی لکہ دمر پوئی دے چے الحمدللہ ورپسی دے رب العالمین بیا دے الرحمن الرحیم دغا سے سوچ سر دے اخبل تلاوت کی بیا دا اسباب الخشوع کی نیو دا چے آواز دے لغن دے اچت ساتی یعنی کم از کم فقہی اصطلاح مطابق دا آغا تکلم تقاضی دی خپورا کئی یعنی لڑکی دے تلاوت نہ کئی لگا مونگ چکو دا دڑ تلاوت چی دے یو خشوع ختم کی او بل دا موز بیا زمونگا سی سر تر سر موزو شی او چی کل موز مونگ تلاوت سرکو قرات پکے متحقق کو مانا دا چی کم از کم آغا سچی واو چی زمونگ وقت دے دا آغی آواز را دی
نو بیا به مونږ خپل موږ ته متوجي وو. والذین هم فی صلاتهم خاشعون، الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. او دوی خلق دے چې دوی دا بے فیدی سیزونو نا مخړون کی دی. اللغو هر هغه شی چې هغه سفیده نشته ده، نه په دین کې نه په دنیا کې. بے فیدی شیز نه دی مخړون کی دی. والذین هم لفروجهم والذین هم للزکاة فاعلون. او دوی هغه خلق دے چې دوی د پاکی کارونا کون کی دی. دلته زکات هغه اصطلاحی معنی کې نه ده، زکات د مال ورکول. ځکه قرآن چې چرته زکات په دغه معنی کې استعمال کړي نو ایتا لفظ ور سره راوړی دی. یوتونا آتو یا آتو، دلته ور سره ایتا لفظ نشتا، فاعلون لفظ دی. نو ځکه مفسرین فرمای دلته د زکات نه لغوي مفهوم مراد دی. معنی دی د زړونو د پاکوالی کارونه کولو والدی، هغه کارونه کوي چې باغی سره د دې زړونه پاکیږي. والذین هم لفروجهم حافظون. او دوی هغه خلق دی چې د خپل سترونو خیال ساتي. هم لفروجهم حافظون، د ښکارا کولو نه ساتي، د بد دیا استعمال نه ساتي. الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم، مگر چې خپلو خودو باندې یا هغه چې مالکی شوي وي د دوی خلاصونه. فانهم غیر ملومین، یقینا دوی دی ندی ملامتا. ها فمن ابتغى وراء ذلك، چا چې اولټو بید دینا یو بللار، فاولئک هم العادون، نو دغه دی حدنا تیریدون کی. معنی قوت شهوانی فطری طور باندې انسان کې الله اچولې ده، او د دې قوت د استعمال له دو صورتونو اجازت ورکړي. یو د ازواج منکوحه او بل د ما ملکت ایمانهم. خو هغه شی اوس ختم شو. اوس د دې قوت د جائز استعمال صرف یو صورت پاتې شو چې ما هغه د منکوحه دینا ما سیوا چې بکم طریقه باندې یو انسان خپل دا قوت اغا ختمی استعمالی. نو آغی تا قرآن وی فاولائک هم العادون، حد نتیریدون کی دی. والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، او دوی دخپلو امانتونو وعهدهم او دخپلو لوذونو راعون خیال ساتون کی دی. دا اماناتو خیال ساتی. امانت چونکہ داغی مفہوم ډیر وسیع وو، نو د وسعت مفہوم په بنا باندې لفظ د جمع راوړی دی. امانت صرف دا نه دی چې چا څخه دی پیسې خېدي، هغه پیسې دی ورڅخه امانت دی، دم امانت ته. خدا امانت د دینه علاوه نورم ډیر صورتونه دي. ہر صورت کے امانت کے خیانت چې دے دیتا بددیانتی وائی، او داغی جرم او داغی سنگینی یو شانتے دا. امانت مثلا چا سرستا یو پټه خبره وشوا، هغه پټه خبره داغه سړی تاسکا داغه امانت ته، پدی کې بوست خیانت نه کې چې بل چاته وي. یو مجلس کې ستا په مخ کې یو مشوره وشوا، المجالس بالامانه، نو دی د مجلس دا پټه خبره هر مجلس والا سکا د مجلس والا امانت ته، د دې امانت مم خیال ساتل وی. یو سړی ته د جو مسلمانانو اجتماعي ذمہ داری حواله شوا، د عام مسلمانانو د طرفنا مثلا امامتی حواله شوا یا خطابت حواله شو یا دسې سبل خدمت ورته حواله شو،
نو دم د دی عام و مسلمانانو د دسگا امانت تے پا دی امانت کی بم دے پورا دیانت نکار اخلی یا د حکومت عہدے ورته ملاو شوی نو حکومتی عہدے او مناسب دم دی سگا امانتون دی والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون او دوی خلق د امانتونو او د لوذونو عهد راعون خیال ساتون کی دی والذین هم علی صلواتهم یحافظون او دوی په خپل مزونو باندې یحافظون همیشگی کوي معنا دوی چې کم مزونه کوي نو بطور عبادت کوي بطور عبادت او چې کله انسان مز بطور عبادت شروع کی پزانې د الله یو فریضه وګڼي نبیا بده خپل مز کې دوا کارا داغه اهتمام بخامخا کوي یو دا چې موز با د صحیح ادا کولو کوشش کوي زګه د سره ودا خیالي چې دا په ما باندې د الله فریضه ده دا عام شی نه ده او دویم دا چې دی با دا هغه موز همیشه د پاره کوي هر حال کې به کوي او چې موز بطور عبادت نه ګڼي نو بیا دغه سي حال وی لکه چې زمونږ دی چې څه ضرورت هم پیش شي نو اوږدو مزونه زمونږ شروع شي یا چې یو عامه پریشانی راشي عام مصیبت نو بیا مونږ اوږد مزونه کوو فضو دعای ناریز اوږدې وظیفې او اوږدې دعاګانې خو چې هغه حالت ختم شو نو بس بیا مونږ دعا پریدو بیا مونږ مز پریدو من الناس من یعبد الله علی حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه لگا عام اجتماعی تاسو با اندازه کړي لگا مخ کې به زلزله رااله کنه نو د جمعاتونه به ډک شول خلق به نه اغم صدا الله خوف نو خپل د ځان یره بوا خیال بداو چې کني کې دی شي چې مزونو د وجه نه ودا زلزلې دغه شي الله له دوکي ورکول دي چې کني الله ودا زلزلې ختم کی د مونږ بیا خپل غ طرز زندگی شروع کو نا الذين هم على صلواتهم يحافظون اولئک هم الوارثون دغه دی حقدار دا الله په نیز باندې د جنتونو حقداران دغه خلق دی الذين يرثون الفردوس دا هغه خلق دی چې حقدار به جوړیږي د جنت الفردوس او هم فيها خالدون دوی به وي پاغي کې همیشه نو کامیاب دی وی مومنان د ایمان د وجنا او ایمان در تماوی چې ستوي ناغی د پارا عقلی مسلمات او ذکر کئی عقلی دلیلنا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ او خامخا پیدا کړه مونږ د انسان من سلالة من طین د چان کړه شوی خټینا ثم جعلناه نطفه بیا جوړ کو مونږه د نطفه فی قرار مکین په یو مضبوط ځای کې ثم خلقنا النطفه علقه بیا شکل ورکو نطفه ته د علقه فخلقنا العلقه مضغه نو بیام شکل ورکو علقی تا د مضغی شکل ورکو معنی د غوخی یو شکل ولا ورکو فخلقنا المضغه عظاما نو جوړم کو پدی مضغه باندې هډو کی وګرځو مونږه دا مضغه عظاما هډو کی فکسونا العظام لحما واغندل مونږه دی هډو کو تا لحما غوخا ثم انشاناه خلقا آخر بیام پیدا کو پیوبل صورت کی روح پکی واچی دو فتبارک اللہ احسن الخالقین نسبرکتی اللہ دے بہترین شکل ورکون کے ثم انکم بعد ذالک لمیتون بیا بیقینا تاسو دین رستو خام رئی
بیا بتاسو کې نه هر یو ته خپل خپل وخت مانی مرګ راځي او مرګ نه رستو انکم یوم القیامت تبعثون یقینا تاسو به پرز د قیامت دوباره را پورته کیږئ دا دوباره را پورته کېدل ستاسو دا به د حساب کتاب د پاره وي سوال او جواب بکیږي چې دنیا کې تاسو څه کړي وو ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق او خامخا پیدا کړي وو مونږ تاسو نه پاسا سبع طرائق اولاري من اسمانونا وما كنا عن الخلق غافلين او نو مونږه د مخلوق نه به خبر وانزلنا من السماء ماء بقدر او ورول مونږ اسمان نه او په اندازې فاسکناه فی الارض نوم ساتلی هغه اوب په دې ځمکه کې هغه اوب د اسمان نه چې کوم اورولې په دې ځمکه کې مو ساتلی و انا علی ذهاب به لقادرون او یقینا موږ د دغه اوب په ختمولو باندې خامخا قادر یو موږ د سیم کولې شو چې دغه ساتلی اوب در نه ختم کو لگا سورة الملک وی ارائیتم من اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین کا اللہ درنا دا اوبد چینی دا چینی وینی ټول هر څه ختم کی نسوک بدر لدا اوبدر کی استفهام انکاری دے جمانا اللہ نما سوا بل سوک دا نشی کولے فانشانا لکم به جنات من نخیل و آناب نو پیدا کړل مونږ تاسو د پارا به پدی بارانونو سرا باغونا د کجورو او د انګورو لکم فیها فواکه کثیرۃ تاسو د پارا پدغه باغونو کې میوي دي کثیرۃ ډېرې ومنها تاکلون او بعد تاسو خورئ وشجرة تخرج من طور سیناء او انم پیدا کړه چې وزي من طور سیناء د طور سینانا چې د زیتون اون مراد ده تنبتو بالدهن چې دا زرغونی بالدهن تیل بعد ملابست او د محذوف سره متعلق حال ده مانا تنبتو متلبستم بالدهن یا باچ دے سرد معنا حال دے تنبتو بالدهن داونا ازدرغونی کی بدس حال کی جوید تیلو سرا بالقوہ پاکی مانا تیل موجود بید زیتون وصبغ للآکلین او سالند خوڑن کو دا پارا ماندا چې دا د زیتون تیل چې دی بطور تیل م استعمالول شي او د سالن بطور م استعمالول شي وان لکم فی الانعام لعبرة یقینا تاسو د پارا پدی سارو کې خامخا عبرت ته نسقیکم مما فی بطونها اسکو تاسو باندې مونږ ما دا غسنا چې د دې په خېټو کې دی ولکم فیها منافع او تاسو د پارا پدی سارو کې ډېر فائدې دی ومنها تاکلون او بعد غینا تاسو خورئ وعلیها وعلى الفلک او بسارو باندې او بکشتو باندې تاسو سرول کی گئی ولقد ارسلنا نوحا الى قومه دا شپږ دلایل نقلیه دي د رد شرک د پارا او د شپږو انبیاء واقعات بیانې ولقد ارسلنا نوحا الى قومه او خامخا لګلو مونږ نو علی السلام دا قوم ته نو وی د قوم دما بندگی د الله او کوي نشته تاسو لا سوګلا می داغنا افلا تتقون آیان تاسو نه یریږي فقال الملأ الذين جواب او دی جواب کې د قوم درې ثلور اعتراضات دي اولی هغه مشرانو چې کفر کړي وو د قوم کې نه ما هذا الا بشر مثلکم ندے دے مگر بند دے تاسو بشانتی دے خو تاسو بشانتی بند دے نو دے سنگ را پتاسو باندی دے سنگ را تاسو رسول کی دیشی مانا مونگ کی او دکی سفرک نشتا دویم اعتراض چی یرید ان یتفضل علیکم غواړي چې دے غورواله حاصل کی علیکم پتاسو باندی دا د مخالفینو
د حق د مخالفینو ډیره زړه حربه د حربه چې کم یو سړی د هغې د اصلاح کوشش کوي او هغې د خیرخواهی فکر او جذبه وي په ده کې دی د هغې خیر لټوي نو د هغې په ذهن کې د ده په باره کې دا خبره راځي چې دی څه دغه غواړي په دنیا کې څه عہده غواړي ځکه وایي دی دا داسې خبرې کوي چې ګنې دا خلک دې راته دا خلک دې رانه راله څه عہده راکړي بادشاهي راکړي دغه وجه وه چې حضرت موسی علیہ السلام ته فرعون ویلې تکون لکم الکبریاء فی الارض وایي دی دواړه وروڼه په دې ملک کې بادشاهي غواړي حضرت عیسی علیہ السلام متعلق یهودو د وخت بادشاہ ته دا وویلې چې دې ګوره بادشاهي غواړي د نبی علیہ السلام متعلق هم هغې ته دغه محسوس کېدل نو دغه وجه وه چې د نبی علیہ السلام ته مطالبې کولې که ته بادشاہ جوړېدل غواړې د قریشو سردار نو موږ به تا خپل یو غټ سردار جوړ کړو دا د مخالفین حق په ذهن کې ډیره زړه وسوسه ده ولی هغې ټول 24 غنټې په ماده کې تیریږي ماده کې دا کول دي او دا ترنه حاصلول دي دا د دې دپاره کول دي او دا د دې دپاره دغه جمع او تفریق دی او ترنه نتیجې وښکل دي ټوله ورځ نو د هغې ذهن کې کلم دا خبره نه کینی چې یو سړی به محض د آخرت په خیال باندې چاته سخی خبرې کوي د هغې سوچ دی چې د به دننه څه نه څه مفاد شته اگر چې پټې ساتي پیغمبرانو په باره کې به هم دا و چې دی څه غواړي بس په جبې نه وایي برې مطلب یې څه دی ذهن کې د هغې اوسه پورې نه راځي چې د الله د پاره بم څوک دومره غټه قرباني ورکي فی سبیل الله چې ورته وایي چې زمونږ د خیر خبره به کوي او څه د دنیا مطلب به ني دی وخت سره هم دغه سوچ دی څوک چې د خلکو خیرخواهي کوي نو د چا ووټ نظر دی په دې زمونږ ملک کې یو څو ایشو دي ایشو لکه یا ختم نبوت دی یا د قادیانیت مسله ده د کشمیر مسله ده او د پیغمبر د توهین مسله ده بس که دغه خپل په موقع باندې خلک را پاسي او ووټونه پې اخلي 15 کاله پس په دې ملک کې څه نه څه هنګامې شروع کېږي اوس دغه د ووټونو ردي دي تاسو به ګورئ مانا اخیری کالونه دي لکه چې 15 به د دې هغه خو جوړه د وخت نه مخکې لړل غریبانان خو بهرحال دا یو زوړ دستور دی دلته دې کې به څه نه څه مسایل پیدا شي او دوی به تاسو ته ډېر خیرخوا کېږي نو د دې خلکو ذهن دا وي چې دوی هم مونږ ته چې کم دا خبرې کوي د دې پسې پرده د دوی ذهن کې څه نه څه مفادات دي دا د هغې دماغ کې نه راځي یو وخت کې زه چله کې ومه جماعت والو سره د اولا په کال غالبا مونږه نو مونږ یو ځای نه دغه و دا څه ورته وایي تشکیل او د لاهور رایمنډ مرکز ته را روان وو مونږ سره د دې کوهاټ یو څو ملګري وو بالکل عامیانو او هغه هم جماعت کې وو نو زه مخکې سیټ کې ناست وم وروستو هغه د لاهور څو کس وو هغې ورته اردو کې وایي چې د رایمنډ والا تاسو له د میاشتې څو خرچه درکوي څو پیسې درکوي چې دا تاسو ګرځئ را ګرځئ نو هغه ورته ووایي چې هغه څه ما ته ګوډه اردو ورته وی او ما له خوب راغلی خو ما د هغې خبرې اورېدې نو هغه ورته وایي چې نه مونږ له نه راکوي وایي نه رښتیا راته ووایه چې تاسو له څو پیسې درکوي هغه چې ورته ووایي بیا ورته هغه یو ډېره ښه خبره وکړه په ما ته ګوډه اردو کې ورته ووایي وایي دا زما خبرې به تا حلو ذهن ته راځي چې کله دې سترګې پټې شي د دنیا دا سترګې نو حلو به زما دا خبرې ستا په یاد شي وایي زما رحمان وینا به هلته در په یاد شي چې د یو دیوال ته مخ او بل ته د شا شي چې قبر ته لړ شي
نو هلته به وایي زما خبرې ستا ذهن ته راشي او اوس ستا دماغ یې نه مني. موږ به پېښور له شیخ صاحب څخه تلو دورې تفسیر له، نو هغې کې به مونږ خپل بیل دکان به مو واخیستو کرایه مانې، او هلته کې به خپله خلی په خلی م دغه کو. نو هلته کې یو دغه دا نایي چې ورته وایي دکان والا ګل خان ماما، نو هغه څخه زه ناست وم او دغه زمونږ ختم نږدې و، نو ما ته وایي یاره کاري صاحب یو خبره درنه کوم، تپوس کوم او خفه کېږه مه، دا مدرسې والا در 100 روپۍ درکوي. ما ورته دا خو مونږ له 1 روپۍ هم نه راکوي، مونږ خپل دا خرچې کوو. نه مړه داسې چلته کېږي، نه منل. او زه هم بیا چپ شوم، خپل کار یې وکړو. دغه یو بیا به مونږ ختم ته تلو د شیخ صاحب ختم باندې، کله چې دلته کې مونږ تدریس شروع کو، نو یو پیره ما ولیدو چې داسې غټه غټه ګیرې ده او پټکې وهلی دی، ما وپېژندو چې دی خو هغې دی. نو زه ورڅخه لاړم، سلام مې وکړو، زه یې وپېژندم. نو ما ورته ویلې واما ګل خان ماما څومره پیسې؟ وایي اوس ستا هغه خبره وایي زما دماغ کې پرته وه، او چې کله ماله الله هدایت راکړو زه دې دغه خواته رالم، نو زما د هغه سوال جواب ما ته خپله میلاو شو. نو د دې ذهن کې دغه وي چې یو سړی به صرف او صرف د خپل آخرت په فکر باندې دا دومره غټه قرباني چرته ورکوي. نو دا د هر مخالف حق یا د حق نه لرې سړي ذهن کې دغسې خبرې راځي چې یرید ان یتفضل علیکم، دی غواړي چې غوروالی حاصل کی په تاسو باندې. ولو شاء الله لانزل ملائکه، او کدا الله خوښه وی نو خامخا فرښتې به نازلې کړې وي. ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین، مونږ نه دي اورېدلي دغه خبرې خپل مخکینو پلارانو کې. مانه دا زړې خبرې مونږ د پلار نیکه نه چېرته نه دي اورېدلي، دا دا نوي نوي خبرې راوباسلې. ان هو الا رجل به جنه، نه دی دا مگر سړی دی چې د باندې لیونتوب دی. نو فتربصوا به حتی حین، انتظار یې وکئ تر یو وخته پورې. قال نو علیہ السلام ویلی رب انصرنی بما کذبون، اے ربا مدد وکړي زما ځکه چې دوی دروغجن وګڼلم زه. فاوحینا الیه، نو وحی ولیږله مونږ نوح علیہ السلام ته چې جوړه که کښتۍ زمونږ په د سترګو مخکې او زمونږ د حکم مطابق. نو کله چې راشي زمونږ عذاب او اخوټ کېږي تنور، فاسلک فیها، نو ورننه باسه په دې کښتۍ کې د هرې جوړې نه دوه دوه او کو تابعدار خپل. الا من سبق علیه القول، مگر هغه څوک چې فیصله پې وشوه مخکې د دی نه. ولا تخاطبنی فی الذین، او ما سره به خبرې نه کې د هغه چا باره کې چې ظلم یې کړی، ځکه دوی به غرق کېږي. فاذا استوت انت ومن معک، نو کله چې برابر شوې ته او ستا کور والا علی الفلک په کښتۍ باندې، فقل، نو ووایه الحمدلله الذي، صفتونه د خدای توب ټول د هغه الله دي چې بچې کړو مونږه د ظالم قوم نه. وقل، او ووایه چې رب ای رب زما انزلنی منزلا مبارکا، کوز کې ما با برکتی زیاتا، و انت خیر المنزلین، او ته بهتر کوزون کې. یقینا پدې کې خامخا ډېر عبرتونه دي. و ان کنا لمبتلین، ان مخفف من المثقل دے، او یقینا مونږ یو خامخا ازمیخ کون کی. ثم انشانا من بعدهم قرنا آخرین، بیا پیدا کړل مونږ د دین رستو نور قومونه. فارسلنا فیهم رسولا منهم، نو لیږل مونږه په دوی کې رسولان، پولیږو مونږ په دوی کې یو رسول منهم دوی کې نه، دوی کې مونږه یو رسول الیږو منهم دوی کې نه. دا فیهم او رسولا منهم دا سوک دی چې دای کی مونږ یو رسول الیږو چې دای کې نه وو. د مفسرینو دو قول دي دلته. یو قول دا دی چې دا کیسه ده د عادیانو، رسول نه مراد دی حضرت هود علیہ الصلوۃ والسلام.
ذکر چې نورو صورتونو کې چې کله د انبیاء واقعات ذکر کیږي نو د حضرت نوح نه رستو د حضرت هود تذکرہ راځي، لہذا دا هم واقع د حضرت هود دا د عادیانو دا. لیکن هغه باندې یو اشکال دی چې بیا دی باندې دلته کې چې د دی د عذاب ذکر شوی دی نو د صیحی عذاب ذکر کړی دی او هغه باندې خو د سیلی عذاب راغلی وو، نو دلته کې څنګه د صیحی ذکر کړی دی. نو بعد مفسرینو لکه قرطبی وغیرہ هغه خو وایي چې دا دواړه عذابونه په دی باندې راغلي وو، لیکن بعد مفسرین د دغه وجه نه وایي چې دلته کې دا د ثمودیانو واقعه ده، حضرت صالح علیه السلام. ځکه د نورو مقاماتو نه معلومیږي چې په هغې باندې د صیحې عذاب راغلی وو. فارسلنا فیهم رسولا منهم، نولیگو مونگ پدی کی یو رسول دی کنا چه بندگی وکي دا اللہ نشت تاسو لا بید الہ سوک الہ بید آغنا افلا تتقون آیتاسو نیری گئی دا اللہ نا. وقال الملأ من قومه الذین اوی مشرانو دا آغا قوم کنا چه کفر کڑیو تکذیب کڑیو دا آخرت دا پیشگی و اطرفناهم مذی ورکڑی وی مونگا گویتا بجون دنیاوی کی هغی سووی ما هذا الا بشر مثلکم، نیت مگر بنده مونگ بشانتی یاکلو مما تاکلون منه، دیم خورید آغسنا چه تاسو تنخوری و یشربو مما تشربون، اسکی داغنا چه تاسو اسکی. ولئن اطعتم بشرا مثلکم او خامخا کتاسو خبر او من لا دخبل بشان د یو بنده انکم اذا لخاسرون، نو یقینا تاسو بخامخا تاوانیانی ای. ایعدکم انکم اذا متم، آیا دے تاسو یری یعدو د وعید نه دی، آیا دے تاسو یری چې یقینا تاسو چې کله مړ شئ او شئ تاسو خاورې و عظاما هډوکي انکم مخرجون، چې یقینا تاسو به راوباسل کیږئ. هیهات هیهات لرې ده لما هغه څه چې تاسو سره وعده کیږي، دی چې تاسو د سنه یری دی چې تاسو سره د سوادی کوي نو هغه ډیره لري خبره ده. نه وی ان هی الا حیاتنا الدنیا، نه دی مگر دغه زموږ دنیاوي ژوند دی، نموتو موږ امرو و نحیا ژوند کیږو وما نحن بمبعوثین، او موږ به دوباره نه راپورته کیږو. ان هو الا رجل، نه دی دا مگر یو ناری نه دی چې به دروغ جوړ کړي په الله دروغ. وما نحن له بمؤمنین، او نیو مونږ آدمانی اعتبار کون کی. قال رب انصرنی، نو دو ویلی رب دما مددو کی دما دکا چی دی دما تکذیبو کو. نو قال اللہ ورطو ویلی اما قلیل لگ وخرستو با خامخا دی شیخ بیمانا، نو انی والدی لرا الصیحتو چغی بالحق بعذاب سرا، نو جوڑ گرل مونگ دی غثاءن تورشوی بوس. فبعدا للقوم الظالمین، نو حلاکت دی ظالم خلق لام. ثم انشانا من بعدهم قرننا آخرین، بیا پیدا کرن مونگ دین رسو نور کو منا. ما تسبق من امتنا جلها، چه نوڑان دیکی دو حس یو امت اخفل نیٹینا او نبرسو کی دو. ثم ارسلنا رسولنا تترا، بیا مونگ اولی گل رسولان اخفل پر لپسی. کلما جاء امت الرسولها، ہر کلج براغ یو امت رسول داغ کذبوه، انو دی امت بعداغ تکذیب کو. نو فاتبانا بعضهم بعضا، نو حلاک بکرل مونگا بعض لا ببعض پسی. وجعلناهم احادیث، او جوڑم کرل عبرتنا کی کسی. فبودل لقوم لا یومنون، حلاکت دی داغ قوم جنمانی. ثم ارسلنا موسیٰ واخاه هارون، بیاولی گمگا موسیٰ اور اور داغ هارون پخبل نخو او سلطانی مبین سرا. فرعون او داغ مشران او تانو لوی اکڑا. وکانو قوما عالینا، او ودی قوم سرکش. فقالو، دا استکبار دے، اگر لوی سنگ اکڑا دی اویلی انو منو لبشرین مثلنا، آیا مونگا با خبر منو دا اغا دو بندیانو مثلنا چی مونگ پشانتی دی. فرعونیانو دا استکبارو کو چی مونگ با دا اخپل پشانتی دا بندیانو خبر سنگ منو. دا تصور هم یو ډیر قدیم تصور دی، او د دغه تصور او د سوچ په بنا باندې
ډیرو انبیاء او نبوتونو نه انکار شوه دی. هغه تصور او سوچ څه دی چې یو سړی چې د هغه اطاعت بکیږي، هغه به د الله برگزیده وي، پیغمبر به وي، د الله ملګری به وي، الله ته به نږدې وي، نو دی به خامخا د عام انسانانو نه عام عادتونو کې او په عام سیزونو کې دی به ماورا وي د خلکو نه، عام خلکو په شانتې بني، دی به د عام خلکو نه څه جدا کی، څه ممتاز به وي، نو الو به د الله برگزیده جوړېدی شي. دغې دپاره بیا خلکو دا چونکې معیار او تلی کېښوده چې د الله برگزیده به هغه وي چې د عام انسانانو نه په عامو څیزونو کې ممتاز او جدا وي. نو چې پیغمبر به ولیدو چې دیم دغسې خوري لکه چې موږ خورو، د تم ضروریات دي لکه چې موږ ته دي، نو دی وایي نشي کېدی، نو ورته به وایي چې ته خو موږ شان دی، موږ ستا څنګه ومنو. دا زوړ سوچ و تر اوسه پورې دی، تر اوسه پورې دی. نو دا غلط خلق د خلکو د دغې جذباتو نه فیدې اخلي او ځان مشهور کی چې دی ډوډۍ نه خوري، نو خلق وایي چې او دی چې ډوډۍ نه خوري نو دا د الله برگزیده دی، نو دی په اوبو ولاړ دی او په یو لینګي ولاړ دی، وایي په یو لینګي ولاړي. مونږ چې کله پېښور کې دا تجوید بکو نو د خیبر بازار کې به د ماښام وخت کې رانا کې بنو چې معمولی به د انور په ډوبېدو نو یو کس یو ځای مونږ ته معلومه نه هلته به ودرېدو او په یو لینګي به ولاړو، او هغه وخت به د 500 نه کمې پیسې نه اخیستې، د 500 نه کمې به نه اخیستې، داسې به پته مې ورته ولګېده چې 500 نه دي، هلته به ورته وغورځولې او خلکو به وله 500 هغه وخت ورکولې چې دا په یو لینګي ولاړ دی، نو داڼه دی د الله برگزیده دی. اوس والله علم چې دننه هغه څه شی و. نو دا یو ډیر زوړ سوچ دی، او تاسو وګورئ نو کم یو چې به بالکل د لباس نه برهنه وي، نو د هغه خلک مخکې او رستو کېږي، ولې چې دی د عام مخلوق په شانتې نه دی، نو دا د الله نږدې دی. نو انؤمنو لبشرین مثلنا، آیا مونږه خبر او منو د هغه بندیانو چې مونږ په شانتې دي، دی خو مونږ په شانتې دي، نو مونږ وله څنګه ومنو. بله خبره دا ده چې وقومهما لنا عابدون، د دې قوم زمونږ دي عابدون، دا مقام فکر دی. فرعونیان وایي چې د موسی او د هارون قوم زمونږ دي عابدون، نو که مونږ خپل د سوچ مطابق معنا واخلو چې د دې قوم زمونږه عبادت کوونکي دي، نو بیا به مطلب دا شي چې بنی اسرائیلو د فرعون عبادت کو، مذونه فرعون لکول، روجې د فرعون نیولې، او حال دا چې داسې خو نو ځکه مونږ وو چې عبادت لفظ دا د طاعت په معنی کې راځي. څه معنا؟ وقومهما لنا عابدون، د دې قوم زمونږ دي محکومان، قوم زمونږه محکوم دی، مونږ چې سواو نو هغه کوي، د مونږ نه بغیر بله خبره نشي کولی. دغه د فرعون ربوبیت سیاسی و سیاسی چې زمونږ د دې قانون تابع دي. ځکه وای العرب تسمی کل من دان لاحد فقد عبده، چې څوک د چا تابع شي نو وای د هغه عبادت وکړو، او چې د چا تابع شو نو هغه ته د معبود درجه ورکړه. دغسې اطاعت چې ورته بغیر د چون چرا وای دا بی د الله او د رسول نه د بل چا نشته، چې دا کلو وقومهما لنا عابدون، چې بادشاہ و فرعون او خپل سلطنت کې خپل قانون آئین نافذ کړو، بنی اسرائیل د هغې باندې روان وو، نو ځکه ورته عابدون ویلې. فکذبوهما، نو دی تکذیب کو د دواړو، نو شول دی من المهلکین د هلاک شونا. ولقد آتینا موسی الکتاب، او خامخا ورکړو مونږ موسی ته کتاب، لعلهم یهتدون، دې دپاره چې دوی لار ومومي.
وجعلنا ابن مریم و امه او جوړ کړو مونږ زید مریم او مور داغ نخا و آویناهما زیاور کړو دواړو ته الی ربوتن اوچت ازمکتا چه ذات قرار آرام والا و معین او چینی والا قری عینن ورتوی کنا لاندی چینه دوی نو ذات قرار و معین یا ایو الرسولو اے رسولانو خری من الطیبات د پاکو سیزنونا و عملو صالحا و عمل کوي نیک کلو من الطیبات او عملو صالحا پخبل کی ډیر مناسبت ته چې عقل د طیبات وی نو د عمل صالح دا په ثمره وی بیا چې د طیبات اهتمام وی او د حرام نه انسان ځان ساتي نو بیا د الله د خوانا د عمل صالح توفیق ملاويږي او چې د حرام نه د اجتناب او د حرامونه د بچګیدو اهتمام نی نو بیا د سړی ته د عمل صالح توفیق نه ملاويږي انی بما تعملون علیم یقینا زستا سو عملون معنی علیم پویما و ان هذه امتکم امه واحده او یقینا دا ډله دستا سو ډله یو ده دغه ډله د یو ډله وانا ربکم زستا سو رب مانو فتقون مانو یری گئی فتقطعوا امرهم بینهم زبرا نو الله چې اوی چې دا یو ډله دا یو امت ته نو دا فرقی د کم دی نه راړي نو سجر دی نو فتقطعوا امرهم بینهم نو دای ټوکړي کو دین خپل منځ کې زبران ټوکړي او هر ډلا بما پاغس باندې چې دای سکبو فرحونا خوشالو هر ډلې داوی چې مونږ په حق یو دا بل په باطل ده قالت اليهود ليست النصارى على شيء او نصارا وی چې قالت النصارى ليست اليهود على شيء حالانکه الله وی وهم يتلون الكتاب آسمانی کتابونه دواړو منل دواړو د آسمانی کتابونو تلاوت کولی او بیا مزګي اختلاف انتشار دی حد پورې وو چې کل حزب بما لديهم فرحون نن امت مسلمه بالکل په هغه نهج رسیدلې ده چې تحزب او تفرق ده په امت کې یو کتاب یو نبی او د یو کتاب منون کی دی او دا غي مز کې دومره تحزب ده او بیا دا ورپسې چې هر فرقه وای چې دا زمون طریقہ دا بالکل صحیح دی دا نور غلط دی زګه هو د غیر مسلمو د پاره مونږ مړی جوړ شیو چې هغه په یو لاس واچي نو دی وای دای په دای چولې په مونږ نه دی چولې دی ته نو ګوري چې هغه په مسلمان لاس اچي دا غي په نید باندې مسلمان هغه د مسلمان او د اسلام دشمنان دي او د اسلام او د مسلمان وینه یو ده دغه هغه وخت کې چې کله تاتاریان الله په مسلمانانو مسلط کړي وو نو تاریخ لیکي هغه وخت هم دغه حالاتو کم چې طبقه اهل حکومت خلق وو هغه په خپل عیاشیانو کې مصروف وو عوام چې د پخپلو بد عملیانو کې مبتلا وو او خواص خلق چې د پنا په لایانی مسائلو کې مبتلا وو لایانی مسائل چې کارغبه حلالي او حرام وي په دغه مسائلو کې چې شافعي په حق دی که حنبلی په حق دی که حنفي په حق دی یو توی بلبل توی او برا د بغداد په دروازو باندې د هلاکو خان لخر ولاړو بغداد کې دنه دغه مسائل چلیدل نو هغه تباہ او برباد کړل الله دغه نهج ته دی وخت کې امت رسیدلې چې کل حزب بما لديهم فرحون هر ډله په هغه سباندې چې دای سګدي فرحون خوشاله دي من مونږ په حق یو دا نور په باطل دي او هر ډله داوای چې مونږه وحدت غواړو اتفاق غواړو خدا نور دی مونږ په شان دي شي خپل ترجیحات قربانولو له یو نه دي تیار چې مونږه
معیار کتاب او سنت جوړ کو کنا نو دا خپل ترجیحات خپل د رائے اختلاف به یو خوا کیدو. خو چې کم امت مسلمه کې په کتاب او سنت توحید او سنت کې یو دی نو هغه خود یو شي کنا او معیار دی کتاب الله او سنت رسول الله کی. باقی به بیا د رائے اختلاف پاتې شي نو دا د برداشت کی. حلا د ډیر سبق ضرورت ته امت ته لا د موږ زینونو دی ته پورې ندی تیار شي چې ندی تیار شي نو د الله نصرت لا نشي راتله. کل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين. د منکرینو احوال اوس بیانې چې هغه موانع د فلاح دي. فذرهم فی غمرتهم حتی حین نو پریک د دی په گمراهی کې تر یو وخت پورې. ایحسبون انما نمدهم به ایا دوی ګمان کوي چې یقینا هغه څه چې موږ دوی لا سیوا کوو یعنی مال او اولاد موږ باوجود د باطل نه دیتا د مال کثرت ورکو اولاد ولا سیوا کو نو آیا دی ګمان کوي چې نصارع لهم فی الخیرات دا موږ زر ورکو دیتا بدل د نیکو. دیتا ګمان کوي چې دا موږ ته زموږ د نیکو عملونو بدله په دنیا کې ملاویږي. نه بل لا یشعرون. نه وای دی پویږي نه دی نه پویږي. ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون بطور تقابل احوال د مؤمنانو ذکر کوي چې هغه اودي. ان الذين يقيننا خلق چې د خپل رب د يرنا مشفقون يريږي. والذین هم بآیات ربهم یؤمنون او د خپل رب آیاتونو باندې یؤمنون ایمان لري. والذین هم بربهم لا یشرکون او د خپل رب سره هیڅ څوک نه شریکي. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلا او دا خلق دی یؤتون ما آتوا چې دوی ورکی سچي ورکی حال دا چې زړونه د دی راپی انهم الى ربهم راجعون چې یقینا دوی با خپل رب ته ګرځیدونکي وي. سمانا دی آیت کې د مؤمن د یو قلبی کیفیت ذکر کړي چې مؤمن د الله بندگی په کم حالت سره کوي. د الله د بندگی په کولو کې داغه زړه کیفیت سوي داغي تصویر ذکر کوي. الله دی چې ویسه کوي چې د الله د طرف نه دی ته حکم وی چې دا وکي نو هغه کولو وخت کې د دې زړونه راپی د الله خوف او د یری د وجنه چې پته نشته دا به مې قبليږي او کنه به قبليږي. مایوسی نه خزړه کې یو قسم احساسي صدقه او خیرات ورکي خو لیکن وقلوبهم وجلا پسړه باندې کپ کپی وی دا الله روب وی. دا نه چې فخر او غرور وی پکې تکبر بګ نه را دي چې خپل درې مودونو کې نو نور بیا هیڅ غني چې وګوره زه هم مزګزار مو دا نور هدا غسدي او کچر د ورته بګه د تهجد توفیق ملاو شي نو بیا نور ټوله دنیا د په نذی سپکوي او گمراوي. یوتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون. زګوي حسن بصری رحم الله د مؤمن او د منافق فرق دا دی. وای مؤمن د الله اطاعت کوي او بیا هم د الله نه یریږي. داغه بزړه کې تضرع راځي عاجزی او انکساری سے واقعي. او منافق چې د اطاعت نه کوي او بیا هم نه یریږي. دا غي فرق دی. وای وقلوبهم وجلة الى ربهم راجعون اولئک دغه خلق دی یسارعون فی الخیرات دوی منډي وای فی الخیرات پنی کی کارونو کې وهم لها سابقون یسارعون فی الخیرات دوی یو بلنا مخ کیږي. یسارعون معنا مسارعت کوي کوششونه کوي پنی کو کارونو کې. هر وخت هغه باندې د نیکی تصور غالب وي.
د دنیا کار کې هغه دا سوچ کوي چې څنګه به الله رضا کیږي، څنګه به ماته په دې کار باندې زما آخرت به جوړیږي، قبر او حشر فکر وي ورسره. وهم لها سابقون، لها په معنی د اله دی، او دوی دغه نیکیانو ته سابقون منډې وهونکي وي. معنی دغه معاشره قرآن غواړي چې په هغې کې د خیر غلبه وي او خلق خیر طرف ته منډې وهي. هر وخت کې د هغوی په ذهن او په دماغ کې خیر غالب وي. ولا نکلف نفسا الا وسعها، دا د یو وهم جواب دی. د وهم جواب دا دی چې دا مخکې صفتونه دا خو ډیر مشکل دی په دې معنی عمل او دا حاصلول. نو الله ویلا نکلف نفسا الا وسعها، مونږه مکلف نه جوړو یو سړی مگر د هغه د وس مطابق، دا هیڅ ګران نه دی. وی ولدینا کتاب، او مونږ سکا یو کتاب دی، ینطق بالحق، چې حق وینا بکئی، وهم لا یظلمون، او بدی بظلم نه کیږي. معنی د دې هیڅ یو عمل به نه ضایع کیږي. بل قلوبهم فی غمرة من هذا، دا صفات د منکرینو بیا شروع شول. منځ کې بکې اوه صفات د مؤمنانو رالل، اوه دا اوه شروع کې، نو دا څوارلس صفات دي. د دې ته وایي علامات د ایمان، او دغه دي اسباب د فلاح، او څوارلس حالات د منکرینو دي چې هغه موانع د فلاح دي. بل قلوبهم فی غمرة من هذا، بلکې زړونه د دوی په شک کې دي، من هذا د دینا معنی د قرآن نام. یا بیا اشاره د صفات المؤمنین ته په تاویل د مذکور سره، چې د دوی زړونه په شک کې دي د دغه صفاتونه. یا بیا کتاب ته اشاره ده، یعنی عمل نامه ته. ولهم اعمال من دون ذلك هم لها عاملون، او دوی د پاره عملونه دي دین علاوه چې دوی د هغه عملونو کوونکي دي. حتی اذا اخذنا، متعلق د عاملون سره، دوی به دا عملونه کوي ترسو پوری، تر دې چې کله راشي کله چې مونږه ونیوو دوی کې نه هغه چې چاته مزې ورکړی شوی وي بالعذاب، په عذاب باندې، نو اذا هم یجأرون، په دغه وخت کې به دوی چغې وهي، بیا دوی چغې وهي وي. خو دوی ته به وویلی شي چې لا تجهروا اليوم، چغې مه وایئ، انکم منا لا تنصرون، زکه تاسو سره به زمونږ طرف نه لا تنصرون، مدد نشي کېدی. قد کانت آیاتی تتلا علیکم، حال د منکرینو او سبب د عذاب دی. قد کانت آیاتی تتلا علیکم، یقینا بزما آیتنا چې لوستل کېدل په تاسو باندې، نو فکنتم علی اعقابکم تنکسون، تاسو به په خپلو پوندو باندې تنکسون منډې وهلې، مستکبرین تکبر کون کی بوئی تاسو، بیہی سامرن پدی باندې بم کسی کولې. بیہی سامرن، سامرن سمر دے چې داغی اصل معنی دا چاندنی، خو چونکہ عربو کی دا رواج وو چې د سپوږمۍ چې با پکما شپو کې وا، نه د سپوږمۍ په شپو باندې به دی بیت الله کې جمع کېدل، او هلته به کیسې کولې د شپې. نو ځکه دا د سمر د کیسو په معنی کې راغی، د شپې کیسې کول، خبرې کول. ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام منع کړې وه، مسلمانان منع شوي وو چې د ماسخوتن مونځ نه وروسته اوده کېږئ چې د سحر اوده د پاسېدو توفیق درته ملاو شي. او دغه فضول مصارفو کې د انسان ځان نه مصروفه کوي، ورنه انسان نه د تهجد توفیق سلب شي، او د سحر مونځ باندې د وخت د پاسېدو توفیق هم ترنه سلب شي. تهجرون، تهجرون دا د دواړه احتمال دی پکې.
یا خو تهجرون د هجران نه ماخوذ دی معنی تاسو یې پرېږدئ قرآن پرېږدئ او په دې نورو کیسو میسو پسې هغې ته ټوله شپه ناستې یئ یا تهجرون چې دی دا د هجر نه ماخوذ دی معنی تهجرونه بکواس کوئ دا تاسو ټول بکواس دی افلم یدبروا القول آیا دوی سوچ نه کوي په دې قول کې په دې وینا په دې قرآن کې ام جاءهم ما لم یات آباءهم الاولین یا راغلی دی سکا ما هغه څه چې نو راغلی د دوی مخکینو مشرانو ته ام لم یعرفوا رسولهم یا دی نه پیژني خپل رسول چې دی هغه ناشنا ګڼونکي دي ام یقولون به جنه یا دی وایي چې د سره پیریان دي جنتون لیوانتوب دی ورسره نه بل جاءهم بالحق بلکې در راوړی دی ته حق هو اکثرهم للحق کارهون اکثر د دی د حق لرا کارهون بد ګڼونکي دي دی پیغمبر دی ته حق راوړی دی او دی د حق دشمنان دی وی دا حق د دی بدی شي دی حق تر هغې پورې مني چې کله حق د دی د خواهش او د مرضی مطابقي بس تر هغې پورې حق مني لکه دی وخت کې زموږ عام دغه سوچ دی که یو مسله دی وکړه او هغه د هغې موافق وه نو بیا خو صحیح ده او که نه نو بس که ته ورته سم ووایې نو هغه نه مني دی سوچ دا دی چې حق دی حق دی چې زموږ د سوچ موافق وي او چې زموږ سوچ سره موافق نی نو دا بیا حق نه دی سیاسی طور باندې تاسو وګورئ دې دو ډلو ته نن دا اپوزیشن او دا بل نو اوس دی وایي دا وایي مونږه دا قوم غلامی ته وایي بلی او هغه وایي چې کني مونږ غلامي نه آزادو حال دا چې غلام دواړه یئ ستاسو د دواړو چابي د بل چا په لاس کې دا فلحال تېنه تاسو خفه یئ خو څه وخت پس به اوس تاسو خوشحاله کي دی به بیا دغسې چغې وهي دا ملک به دغسې وي چې تر څو پورې عوام کې واقعي د حریت شعور پیدا نشي چې زمونږ کور او زمونږ ملک او پردی پکې ولې اختیار لري دی په دې خوشحاله دي دی په دې خوشحاله دي چې زمونږ حکومت راغی هغه یې لړل نو دی اوس خپل سوچ دا نه کوي چې دا راوستی چا دی دا خو ماشوم ته پته ده چې دا حکومت چا جوړ کو اوس ستاسو اوسه پورې دومره درنې او دغه دا خو تاسو د اول کال نه کوئ دغه یو شپه کې چا د بره نه انتظام وشو چې د چا ملک دی هغې پکې یو وخت کې مولانا بجلیګر صاحب مونږ هلته ناست وو که نه دغه کې د هغې جماعت کې نو هغه دا 14 اګست و نه هغه به کله کله انداز داسې و وایي زه وایي را روان وم اوس نو دې ټول ښار کې پړکا پړک کېده چې دا څه وایي نو یو کس ورته پاسېده وایي دا جي د جشن آزادي ده وایي دې باندې څه شي وایي په دې رد باندې انګریزانو نه زموږ مشرانو دا ملک آزاد کړی وایي تا خدای وشرموه تا وایي څنګه د انګریزانو تاریخ یاد کړی دی ستا مشران دومره کلک نو چې د انګریزانو نه ملک آزاد کړی وی وایا چې انګریزانو خپل تھالی چټولا دا ملک په دغه کې ور کړو په انعام کې او په تحفه کې ور کړو نو دا سوچ نشته دی بس هغه حقیقي حریت جذبه نشته خو چې حق اوس دی ته هغه حق کاری که چېرته یو مسله د دی په دغه کې وي که نه نو هغه مسله هغه مولا د دی په نیز باندې مولا دی او چې چا د دی د خیال نه لغونې آی خوا خبره وکړه نو بس هغه بیا هیڅ نه دی نو الله وایي زما په نیز دا فیصلې نه کېږي ولو اتبع الحق اهواءهم او که تابع شوی حق ستاسو د مرضي مطابق چې حق به هغه وی چې تاسو غوښتل نو لفسدت السماوات والارض ومن فیهن خامخاز وران شي به و اسمانونه ځمکې څه چې دي په دې کې دا خو بیا د دې ځمکې او د اسمان باډو څه نظام به نو پاتې شي بل اتیناهم بذکرهم بلکې موږ ورکړي دی ته خپل نصیحت نو دی د خپل نصیحت نه مخ اړونکي دي ام تسلهم خرجا
پیغمبر تعالی وی آیت دینا مزوری غواړي آمدن غواړي چې دیستا هغه آمدن نشي در کوله نو فخراج ربک خیر نو آمدن در رب ستا هغه غوره ده مانته ته هیڅ مغواړه چې رب د لکم درکې نو هغه تعالی د هر څه نه بهتر دی وهو خیر الرازقین او هغه د بهتر روزي ورکوونکې وانک لتدعوهم الى صراط مستقیم او یقینا تخامخات بلی دی نیغلارتا وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ او یقینا هغه خلق چې ایمان نه لري په آخرت باندې نو دی د نیغې لارې نه لناکبون خامخا اړیدونکي دي ولو رحمناهم او که موږ په دی باندې مهرباني وکړو تخویف بالعذاب الدنیوي دی زجر که موږ په دی باندې رحم وکړو وکشفنا ما بهم من ضر او لری کو مونږه هغه څه چې بدای باندې ده من سرن یعنی تکلیف که مونږ بدای باندې رحم کو او د دې دا موجوده تکلیف دای نه لری کو چې بدغه تکلیف کې دای مونږ ته چغه وਹੀ نه الله وی للجو فی طغیانهم یعمهون خامخا دای بننو دی په خپل سرکشی کې یعمهون حیران او پریشان وي مانت د دې په فطرت کې طغیانی ده ولقد اخذناهم بالعذاب او خامخا مونږه نیولی و دی په عذاب سره دین مخ کې په بدر کې چې کم مونږه شکاس ورکو نو هغه کم عذاب وای ایا د قحط والا عذاب کې مونږه ونیول نو فمستکانوا لربهم نو دوی تابع نشول د خپل رب وما يتضرعون او ندی عجزی کوي حتی دا عجیزی نکول بے ترسو پوری چلیگی نو تردی پوری چکل مونگ پرانی دو پدی مانے دروازہ ذا عذاب شدید دا سخت عذاب والا اذا هم فیه مبلسونا نو پدغ وقت بدی پدی کی شنا امیدا وهو الذي انشأ لكم السمع والابصار والافئدة دلیل عقلی الله غذات دې چې تاسو له پیدا کړی دی غوګنا سترګي او زړونه قلیلا ما تشکرون قلیلا ما تشکرون معنا دا چې الله پیدا کړی دی تاسو له غوګنا سترګي او زړونه دی ته وای اسباب د علم دا الله دیل درکړی دی چې په دې معنی تاسو الله معلوم کړي او د دغه اندامونو دا الله د نعمتونو شکریا ادا کوي خو لیکن قلیلا ما تشکرون ډیر کم تاسو شکر کوئ دا الله چې کم نعمتونه درکړي دي دا غ نعمتونو استعمال کې تاسو دا الله ناشکریا نه کوئ وهو الذي ذراكم في الارض او الله غذات دې چې تاسو پیدا کړی ای په دې ځمکه کې او هغه ته تاسو جمع کیږي وهو الذي او غذات دې چې جون دی کوي او یمیت او مړول کوي وله اختلاف الليل والنهار او هغه لدی تل راتل او هغه د پاره دی تل راتل د شپې او د ورځې مان د شپه او ورځ بدلیږي یو بل پسې نو دا هغه په اختیار سره کیږي افلا تاکلون آیا نو تاسو عقل نلری بل قالو مثل ما قال زجر دے بے انکار الباس ویننا بلکہ دی اوے مثل ما دا غسج ویلی وو مخینو خلقو دی هم وی هغه خبرې وکړي چې لکه دینا مخینو خلقو کړي وي د دینا مخینو خلقو سو ویلی وو آیت نمبر 39 کې وګورئ چې ان آیت نمبر 37 کې چې ان هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین دیم وی دغه څه خبرې کوي قالوا اذا متنا دای دا غي قول وضاحت ته دی وی چې اذا متنا وكنا ترابا ايکل چې موږ مړ شو او شمغا خاوري او هډو کی نو ائنا لمبعوثون آیا مونږ با خامخا دوباره پورته کیګو دا خبره دی کوي دیتا دا دوباره ژوند دوباره پیدا کول دیتا دا ډیر بعید لګي ولی چې دی خپل په سوچ معنی
دی ورمانې خپل په اعتبار سره سوچ کوي چې کله مونږ ریزه شو زمونږ د اعضا اندامونه د خاورې حصه شي نو دا به څنګه بیا را پیدا کیږي دا به څنګه بیا را جوړیږي څنګه به ټولیږي دا دی خپل په سوچ باندې خپل په اعتبار سره سوچ کوي الله وایي خو دی د الله قدرتونو ته سوچ نه کوي چې الله لدا سګرانه نه ده لقد وعدنا نحن وآباؤنا خامخا یقینا وعده کړی شوی وه مونږ سره او زمونږ مشرانو سره د دې دینه مخکې څه مطلب وایي ګوره دغه وعدې مونږ نه مخکې مونږ مشرانو سره هم شوی نو که دوباره ژوند وی نو اوسه پورې به څوک پیدا شي و که نه بل رنګ یې وله ورکو یو استهزا غوندې ترېنه جوړه کړه حالانکې دوی ته پته وه چې د پیغمبر مقصد څه دی چې په یو خاص وخت به الله دا ټول راپورته کوي دوی به وله دا رنګ ورکو چې وګوره فاتحو بآبائنا ان کنتم صادقین که تاسو وایي چې مرګ نه پس ژوندون شته نو زمونږ دا مشران وو ډېر زورور وو او ډېر ښه وو هغوی را پیدا کوي راله که نه یا دلته به ووی چې لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبلو هغوی سره هم وعدې شوې خو د هغوی نه واخلې تر اوسه پورې بیا څوک دنیا له نه دی راغلی وایي ان هذا الا اساطیر الاولین نه دي دا مگر کسی دی پخوانی قل لمن الارض ومن فیها قل وایا لمن الارض د چا په اختیار کې دي د چا په اختیار کې دا ځمکه او څه چې دي په ځمکه کې که تاسو پوهېږئ سیقولون نو زر دی دی به ووایي چې لله الله دپاره دي قل افلا تذکرون قل وایا آیا نو تاسو نه پوهېږئ قل من رب السماوات السبع وایا څوک دی رب د اوو اسمانونو و رب العرش العظیم او رب دی د عرش عظیم سیقولون نو زر دی چې دی به وایي لله الله قل افلا تتقون وایا آیا نو تاسو نه یریږئ قل وایا من بیده ملکوت کل شی څوک دی چې د هغه په لاس کې بادشاهي د هر څه ده د هر څه بادشاهي د هر څه اختیار د هغه په لاس کې دی وهو یجیرو هغې پناهي ورکوي ولا یجار علیه او پناهي نه ورکیدی شي د هغه په مقابله کې څه معنا هغې چې چاله پناهي ورکي نو څوک هغې نیولی نشي د هغه په مقابله کې څوک پناهي نشي ورکولی چې د هغه دا پناهي څه مطلبي مانس هغه وخت کې عربو کې هم د دې ډېر خیال ساتلی کېدو چې د چا به د چا نه انتقام اخیستل وو خو هغې کې به د چا په پناهي کې لړ نو ده به ورته وویلې چې دی ګورې تر فلاني وخت پورې زما په پناهي کې دی امن کې دی لہذا د ده سره به هېڅ شی نه کې د ده سره که ته څه کې نو دا به د ما سره اعلان جنګي دې ته وایي نو الله وی یجیرو الله پناهي ورکوي هر چاله چې ورکي مانه که د چا په چا باندې حق وي خو الله ووي چې ده ته هېڅ مه وایئ نو ورکولی شي ولا یجار علیه او د الله په مقابله باندې پناهي نه ورکیږي که مثال الله یو له سزا ورکول غواړي او مخلوق کې دې څوک ووایي چې یا الله دې زما پناهي کې راغلی دی د ده له ته سزا نشي ورکولی داسې نشي کېدی خو دی وایي نه داسې کېږي که نه وایي محمد خدا کا پکڑا چھوڑا لے محمد او محمد کا پکڑا چھوڑا کوئی نہیں سکتا کہ اللہ سوک انہی وی نو محمد بچ کو لشی او چې وی الایاذ بالله محمد سوک انہی وی نو اس سوک نشی بچ کو لے این بالکل صراحتاً د دې آیت نه انکار دے چې وهو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون سیقولون للہ نقل فانا تسحرون نو د کم دیانا پتاسو جادو کیگی دا هر سمنی اللہ منی صفتون ولا منی نو عبادت یوازی دا غول نمنی
حکومت د هغه ولی یوازې نه منی بیا بل اتیناهم بالحق زجر ننا بلکې ورکړو مونږ دوی ته حق و انهم لکاذبون او یقینا دوی خامخا دروغجن دي متخذ الله دا بیان حق دی اوس وای متخذ الله من ولد ندی جوړ کړي الله هیڅ یو ولد اس نائب د الله نشته دی و ما کان معه من اله او نشته دی هغه سره حق واقدار اذن په دغه وخت کې با خامخا لذهب كل اله خامخا بیول به هر اختیارمن بما هغه سلرا خلقا چې هغه پیدا کړي کتا سوای کنا چې الله سره نورم اختیارمن دي نو مانا دا آغای بم صداره قدرت وی کنا سب آغای پیدا کری وی نو کدسی وی نو هر یو الہ با اخبل مخلوق بیولے وی ولا علا بعضهم علا بعض نو خامخا ذور ورشی بو بعض ددی ببعضو باندے نو سبحان اللہ عما یصفون اللہ پاک دے داغ خبرنا جدوی کئی عالم الغیب والشہادہ پوا پغیب و حاضر دے فتعالی نوجد دے عما داغ خبرنا یشرکونا جدوی شریک جوڑی قر رب اما ترینی ادب دے دائی دا پارا کلو آیا رب اے رب دما اما ترینی کتا ما تا اخیل ما یوعدونا حقا چه دوی سرا وعدہ کیگی کچری اما تریننا ما یوعدون ربی اے ربد ما فلا تجعلنی فی القوم الظالمین نم جوڑوا ما دا ظالم قوم کی مانا کتا دیمان عذاب راولی نما دا دینا دی عذاب نمخ کے بچو ساتے لگا حدیث کی مدسی و دعا منقول دا چی اذا اردت فتنة فی قوم فتوفنی غیر مفتون نا آیت بیاغ مطلب شی چی اما ترینی ما یوعدونا کتا ما تخی حقا عذاب چی دی سر وعدہ کی گی مانا دما پجون کی بدیمان عذاب راضی نو ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ او یقیناً منگا پاغا سمانی چی اوخیوتا تا ما حقا عذاب چی منگا دی سرا وعدہ کو خامخا قادریو دسی کول شو ادفع باللتی ہی احسن ادفع دوی مدب لرکا باللتی پاغا طریقہ باندی ہی احسنو چی خیستا دا السیئہ بدی سمانا بدی دا شرک بداتا نو بیا احسن نموراد دے دعوت دا توحید و سنت دا توحید او دا سنت دعوت سرا دا شرک او دا بدت بدی لرکا ختمہ کا یا سیئہ نموراد دی بد اخلاق نو احسن نموراد بشی حسن اخلاق اخبلو پا خو اخلاق سرا ددی دا بد اخلاق ختم کا چه ددی دا پروپیگنڈی او ددی دا فتوی اخبل پا ضیاء کی پاتشی نحنو عالمو بما یصفونا مغخپیو پا آغس چه دی وائی وقل او وایا رب اعوذ بکا اے رب دما د پنائی غوانم ستا من حمدات الشیاطین د شیطانانو د وسوسونا و اعوذ بک رب او د پنائی غوانم ستا اے رب دما ان یحضرون جماعت د حاضر شی دی دا آداب ذکر کئی دائی تا چه ہر دائی دا پارا دا معوضات ویل ضروری دی چی چرت آگے دا شیطان پا پنج کی مبتلا نشی حتی اذا جاء احدهم الموت تردی چکل راشی دی کنا یو سڑی تمرک قالانو دے وی رب ارجعون اے رب دما ارجعونی تاسو ما واپس گئی ارجعون دا جمع چدا دا تکرار دا پارا دا لگا قرآن کے القیا فی جہنم تسنیہ دا تکرار دا القیا فی جہنم مانا دا القی فی جہنم
وغرزوا جهنم کې. لکه بعضې زمونږ خپل ژبه کې هم داسې کله کله د تاکید او د مبالغې دپاره یو لفظ بار بار واو. نو دغه دلته کې هم دا ارجعون دا د تکرار دپاره د جمع سمانا ما واپس کوي ما واپس کوي ما واپس کوي بیا بیا وایي. نو لعلی اعمل صالحا واپس مانا دنیا ته مې بوځئ. دنیا ته د تللو مطلب یې څه دی غرض یې څه دی دنیا ته وی لعلی اعمل صالحا دی دپاره چې زه عمل وکم نیک فیما په هغه عملونو بدله کې ترکتو چې ما پریښي. ما چې تر اوسه کوم عملونه وکړل دنیا نه رالمه هغه خو ټول غلط وو او عمل صالح اهمیت خو ماته اوس معلوم شو. نو رب زما ما یو ځل دنیا ته ولیږه نو زه به اعمال صالحه کومه. خدا الله د خوانه به جواب وي چې کله نه نه داسې نشي کېدی. نو دا مفسرین فرمایي د دوی په دې مطالبه کې مونږ ژوندو دپاره یو ډېر عبرت دی چې مونږ څخه لا وخت شته دی موقع شته او څومره موقع دا دای چا د نشته پته چې میلټ دی ما څخه که ګنټه ده او که هفته ده او که ورځ ده او که میاشت ده او که کال دی او که کلونه دي لیکن بیا هم څه نه څه موقع شته. نو چې مونږ دې دا کومه موقع چې دا چې دې کې د الله چې څومره عبادت او اطاعت کولی شو چې وکړو اعمال صالحه چې څومره کولی شو وکړو هسې نه چې هلته بیا ووایو چې بیا هم دنیا ته ولېږه او بیا نه کېږي. نو لعلی اعمل صالحا دی کې مونږ دپاره عبرت دی چې ګوره په دې دنیا کې د عمل صالح څومره اهمیت دی. د یو انسان دپاره د هر څه نه سیوا ضروري نیک عمل دی. ځکه خلک وایي نیک عمل د لارې مل دی ورنه دا کم شیزونه چې مونږ خپل ملګري جوړ کړي دي او د هغې دپاره نیک اعمال مونږ نه پاتې کېږي. په دنیا کې مونږ ملګري جوړ کړي د هغه ملګرو له ټیم ورکوو نو د قرآن تلاوت نه مونږ محرومه شو. د هغه د ملګرو سره د ګپ شپ په بنا باندې د ډیرو اعمالو نه مونږ محرومه شو. په دنیا کې مال مونږ ځان له ملګری جوړ کړی نو د مال ګټلو دپاره مونږ ډیر اعمال صالحو نه ځان محرومه کو. خو پیغمبر علیہ السلام وایي چې دا ټول ملګري بے وفا دي دا به تا نه دلته دنیا کې پاتې کېږي. اصل شی چې کم ملګری دی هغه نیک عمل دی هغه نیک عمل دی چې تر اخر پورې به تا سره ځي. د دین ما سیوا چې کم ملګری دی هغه به هر څه پاتې کېږي دلته. نو ګوره دی به وایي هلته تمنا کوي چې لعلی اعمل صالحا فیما ترکتو چې یا الله یو ځل خو مې بیا دنیا له بوځې دنیا له مې یو ځل بیا بوځه چې زه به نیک کارونه اوس کوم. اوس ما ته پته ولګېده چې نیک عمل څومره مهم دی. اصل کې د دنیا او د آخرت کرنسی جدا جدا ده. دلته کې کرنسی پیسه ده. دلته مونږ ګورو چې هر څه په پیسې باندې ملاویږي نو مونږ ته هر څه نه سیوا پیسه خوښه ده. انسان د فطرتي خبره ده. مونږ ګورو چې په پیسې باندې مونږ ته سوک چین مقاصد حاجتونه دا مونږ ته ملاویږي. ځکه چې دنیا کې سکه رایج الوقت هغه دغه پیسه ده. آخرت کې به بیا نیک عمل سکه شي. لکه هلته چې د چاله لین دین وي نو په پیسو باندې به نه وي په اعمال صالحو به وي چې تا چا دا حقونه خوړلي دي په دنیا کې او هغه حق دې تېنه بخلی نه دی که نه نو آخرت کې به د هغه حق چې ته ورکې نو خپل نیکیانو په صورت کې به ورکې. نو د نیک عمل قدر او اهمیت به هلته انسان ته معلومیږي. هلته به بیا دی وایي چې لعلی اعمل صالحا لیکن الله به وایي کلا
دا اوستا خبره نه پوره کیږي. نو ځکه مفسرین فرمایي د دې په دې مطالبه کې مونږ ژوندو د پاره یو ډېر عبرت دی چې مونږ څنګه چې دا کم موقع پاتې ده چې لږه ده او ډېره ده چې دا مونږ په اعمال صالحو کې صرف کو. کلا هجرینا انها کلمت هو قائلها یقینا دا خو خبره ده چې دی وویون کې دی دا یو خبره ده چې دی وای ومن ورائهم برزخ او دین مخکې یو پرده ده الی یوم یبعثون تر هغه ورځ پورې چې دی به راپورته کیږي. بس د دی او د دنیا په منځ کې برزخ راغی پرده دی اوس د دنیا ته نشي راتلی دنیا والا هلته نشي تلی. فاذا نفخ فی الصور نو کله چې پوکې وکړې شي په شپېلۍ کې تخویف اخروی فلا انصاب بینهم نو نه به وي څه رشته د دی منځ کې یومئذ په هغه ورځ د دی په منځ کې به هېڅ رشته نه وي په هغه ورځ باندې. څه معنا دا مطلب نه دی چې پلار به پلار نی زی به زی نی نه نسب او رشته خو به وي لیکن دا نسب او رشتہ لکه دنیا کې په بعض کارونو کې بلکې په ډیرو کارونو کې یو بل ته فایده رسي آخرت کې به دا نسب او رشتہ څه فایده نه رسي. دا مطلب دی فلا انصاب بینهم ولا يتساءلون او نه بدی د یو بل نه تپوسونه کوي. خو په دې باندې سوال دی چې ګوره قرآن مجید کې بل ځای کې وایي واقبل بعضهم على بعض يتساءلون بعض با بعض ته متوجی شي او د یو بل نه با تپوسونه کوي. دلته وی ولا يتساءلون نو دا مخکې د ابن عباس رضی الله تعالی عنہ هغه قول ما ذکر کړو چې قیامت کې با ډیر مواقع وي یو موقع به بګد سرادی چې ای کې با تپوس کول شي او سکل به داسې حالت جوړ شي چې لا یتسالون. فمن ثقلت موازینه نو هغه څوک چې درانه شول وزنونه د عملونو د هغوی نو فاولئک هم المفلحون نو دغه دي کامیاب. ومن خفت موازینه او هغه څوک چې سپکې وي وزنونه د عملونو د دی فاولئک الذین خسروا انفسهم نو دغه دي هغه خلک چې تاوان یې وکړو خپل فی جهنم خالدون په جهنم کې بدوي همیشه تلفح وجوههم النار سوزی بعد دی مخون لرا النار اور وهم فیها کالحون او دیبا په جهنم کی وی کالحون بد شکل بوی بد شکل مانا کالحون دا کالح جمع دا عربی کی هغه مختوی چې دا غینا غوخه لری شیوی ماد هډو کې پاتې شیوی لکه د صوف چې د دې بیدی یا د دې سر نه چې صوف راو باسي غوخه ته اوریږي او ماد هډو کې پاتې شي دې ته کالحون وای وهم فیها کالحون او دوی بوی پدی جهنم کې کالحون بد شکلی. عبداللہ ابن مسعود نا دا معنی منقول دا چې علم ترا الی الراس المشید آیتا وی دسی یو سر د ساروی نه دلیدلې چې دا غي نه صوفخ کله شي او دا وخت نه اوریږي ماد هډو کی پاتې شي دې ته کالح وای. علم تکن آیاتی تدلا علیکم آیا نبو دما آیتنا چلوستلگی دل پتاسو باندی فکنتم بها تکذبونا نو تاسو پاغ آیتن باندی تکذبونا تکذب کو قالو دیبوی ربنا اے رب دمونگا غلبت علینا شقوتنا غالب شوا پا مونگمانی بدبختی دمونگا وکننا قوما ظالین او یومونگا قومنا گمراہ ربنا اے رب دمونگا اخرجنا منها اباسمونگا ددینا فإن عدنا کمونگا دوبارا اکرانو فإنا ظالمونا یقینا مونگ بظالمانیو. قالانو اللہ وی اخسئو فیها ذلیل شئی پدی جہنم کی ولا تکلمونی او ما سربا خبر نکوئی. دا فریادون بداغی مسلسل شروع وی چې ربنا اخرجنا منها
چې مونږه اے ربا د دې جهنم نه وباسي مونږه اومنل چې د مونږ نه ظلم شه دی خو اوس چې نه مونږ وباسي وای دا فریادونه به د هغوی شروع وي او څو کاله وروستو به الله د طرف نه هغوی له جواب میلاویږي په زرګهاو کاله وروستو هغه جواب به څه وي هغه جواب به دا وي چې اخسئو فیها اخسا اصل کې عرب والا د سپي د شړلو دپاره استعمالی نو دی کې د هغوی نور تذلیل دی گویا چې الله د طرف نه به هغوی ته ویل کېږي چې کورې شئ په جهنم کې اخسئو فیها ولا تکلمونی او ما سره خبرې مه کوئ ولې ځکه انه کان فریق من عبادی یقینا و یو ډله زما د بنیانو یقولون چې هغوی به وي ربنا آمنا ای رب زمونږه مونږ ایمان راوړو فاغفر لنا نو بخنه وکړي مونږ ته ورحمنا مهرباني وکړي په مونږ باندې وانت خیر الراحمین او ته بهتر رحم کوونکې هغې خلکو داسې وي نو فتخذتموهم سخریا نو تاسو ګڼلي وو هغوی سخریا سپک سپور تاسو ته د هغوی خبرې مذاق لګېدې سپکې لګېدې د هغوی حال تاسو ته سپک معلومېدو حتی انسوکم ذکري تر دې چې هغوی غافل کړئ تاسو زما د یاد نه هغوی تاسو زما د یاد نه غافله کړئ د دې څه مطلب مانه تاسو د هغوی استهزا او پسپکاوي کې داسې مصروفه شوئ چې تاسو بس د دنیا خپل یو کار دا وګڼو چې د هغه نیکانو خلکو سپکاوی کوئ هغه نیکان خلک چې چا به دا وي چې ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وارحمنا نو تاسو د دوی دا سپکاوی یو مقصد وګڼو او یو کاروم ورته ووی نو انسوکم ذکري دا هغوی وی تاسو نه زما یاد هیر کو وکنتم منهم تضحکون او تاسو به د دوی سره ټوکې کولې په دنیا کې انی جزیتهم الیوم بما صبروا نو یقینا ما هغوی له بدله ورکړه نن د هغه چې هغوی صبر کړی هغوی په دنیا کې ستاسو د دې ټوکو په مقابله باندې صبر کړی مانا په کم شیز باندې چې تاسو هغوی سره ټوکې کولې هغه شی هغوی نو پریښی هغه دین کې هغوی سستی نه وکړې تاسو دې نه دا غوښتل چې دی دې په دین باندې عمل پرېږدي دی دې د دین طرف ته بلل پرېږدي خو هغوی په هغې صبر کړی انهم هم الفائزون چې یقینا دغه دی کامیاب مونږ ول دا بدله ورکړه قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین الله وی چې څومره ایثار شي وی تاسو په ځمکه کې شمیر د کلونو مانه په ځمکه کې تاسو څومره کاله ژوند تیر کو نو قالو دی وی لبثنا یوما مونږ ایثار شي وو یو ورځ مکمل او بعد یوم یا د یو ورځې یو حصہ او بیا وی نه مونږ خو نه پوهېږو فاسأل العادین تپوس وکړه د شمیر کوونکو نه مونږ وی پوره په شمیر نه پوهېږو چې یو وا یا نیمه وا خو د دې نورو نه تپوس وکړه قال الله به ورته وی ان لبثتم الا قلیلا نه وی ایثار شي تاسو مگر لږ لو انکم کنتم تعلمون کاش چې تاسو پوه شوی کاش چې تاسو په هغه موقع باندې هغه موقع غنیمت ګڼلی وه لکه مخکې به راځي چې الله به ورته وایي اولم نعمرکم ما یتذکر فیه من تذکر آیا دومره موقع تاسو ته نه میلاو شي که په هغه موقع کې یو سړي ځان سمول غوښتل نو سمشی به و وجاءکم النذیر اعلان کوونکی هم په تاسو څخه راغلی و چې وخت په وخت باندې هغه تاسو له اطلاع درکولې چې ګوره تاسو ځان برابر کړئ موقع ختمېدو والا ده نو فقال لو انکم کنتم تعلمون افحسبتم انما خلقناکم دا آیتونه آخری د سورة المؤمنون دا د ډیر فضیلت والا آیتونه دي مفسرین
او د ډیرو نیکانو خلکو قول دی چې دا آیتونه روزانه کم از کم 2 ځله یعنی سحر او ماښام ویل غواړي. خدا نه وظیفه نه ده چې رزق کې به برکتونه شي او پریشانیانې به ختم شي. دا مطلب د دې عقیدی مطابق د دې مفهوم مطابق چې دی کې کم خبر الله ذکر کړی دا یو ځلې سحر وایا چې ستا یاد شي، بیا یې ماښام یو ځل دغه کا چې دا تصور نه دی، دا خبره لرې نشي چې زه دنیا کې ولې راغلم. افحسبتم آیا نو تاسو ګمان دی انما خلقناکم عبثا چې یقینا مونږه تاسو عبث پیدا کړی. ګمان دی معنا په جبه خو وایي یا نه وایي، لیکن طرز زندگی تاسو داسې روانه ده، تاسو دا ژوند داسې روان دی لکه دا پوهیږئ چې تاسو نه به څوک تپوس نه کوي د دې ژوند په متعلق. دی کې خپله مرضي چلوئ، تاسو من مانی ژوند تیروئ، نو د دې نه خدا معلومیږي چې دا ژوند بیکاره و بس. وانکم الینا لا ترجعون، او یقینا تاسو به مونږ ته نه واپس کیږئ. استفهام انکاری دی، معنی ولې به نه واپس کیږئ؟ آخر کار به مونږ طرف ته راځئ او مونږ به تاسو نه بیا تپوس کوو د دې ژوند متعلق. نو دا به سحر ماښام هر وخت دا معاهده به دې یادئ. وفتعال الله الملک الحق، تفرید اوس دا په پورا صورت باندې وی الله اوچت دے، ملک و بادشاہ دے، الحق و برحق، لا الہ الا ہو، نشد دے حقدار د بندگی بید آغنام، رب العرش الکریم، رب دے د عزت والا عرش. ومن يدعو مع الله الہا آخر، او سوک جی بلی اللہ سرا نور الہان، اللہ ہم بلی خو اللہ سرا سرا نورم بلی، نو لا برهان له به، نشتا حس دلیل دل پارا به پدی باندی، دسکا ددی متعلق سے دلیل نشتا. فإنما حسابه عند ربه، یقینا دد حساب خو اللہ سکدے. وإنه لا يفلح الكافرون، او یقینا شان دادے چھ کافر نشی بچ کی دے، نشی کامیابی دے. نو دا صورت اول او آخر مز والا را بن کی چه شروع کی ویلی قد افلح المؤمنون، مومنان کامیاب دی د ایمان د وجنا. نو داغی د پاره سورلس علامات د ایمان ذکر کړل. بیا وی لا یفلح الکافرون، کافر ندی کامیاب، ولی نو سورلس احوال د کافرانو ذکر کړل. بیا وی ایمان والا ولی کامیاب دی د ایمان د وجنا، او ایمان ویل کیږي الله منل او یو منل، د الله ته پیشگی منل، او دا منلو د پارا الله بیا عقلی مسلمات او نقل ذکر کړی د پیغمبرانو. وقر او اوایا چې رب اغفر ورحم، اے رب زما بخنو کی ورحم او مہربانیو کی، وانت خیر الراحمین، او تے بہتر رحم کون کے. چلو دا لسو پوری تفریحو کی، لس دی کنا بس لس پوری خلاص پر انشاءاللہ شروع کو سورۃ نور.